العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو درۃ الحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانې نن غالبا 15 نمبر درس دی. په پرونی درس کې منګه وضاحت کړو چې د الحاد مبادیات د ملحدینو سره د بحث کولو آداب کوم یو دي. اول نمبر پکې موږ ویلو چې د الحاد د مبادیات علم بدر سره وي. دویم نمبر د شریعت علم بدر سره وي، کامل فهم بدر سره وي. دریم نمبر د الحاد د سبب کېدو والا فلسفونه به خبرې. څلورم موږ دا ویلو چې د فروع په ځای به په اصولو باندې خبره کوي ملحدینو سره. پنځم نمبر د مستشرقینو د اعتراضاتو نه به خبرې. اوس دا یو اعتراض دی، مختلف خلک کوي. بیګا د حضرت ابراهیم علیه السلام دی وی کنه د دروغ، دی وی ابراهیم علیه السلام ته دروغ نسبت کینو. بیګا هغه باندې ما تفصیل سره خبره وکړه. دغه یو اعتراض دی، کله باندې منکر حدیث کوي، کله باندې قادیانه کوي، کله باندې ملحد کوي. دا یو خلک دي، دی وی الکفر ملت واحده ولا بالکل مصداق دی. ټول په اسلام اٹیکینګ کوي، ټول په اسلام باندې اٹیکینګ کوي دوستانو مختلف. اوس ما بل مقدمه شروع کړه، تاسو ته ما بل ویلو چې ملحدین او منکرین حدیث د دې یو عقیده ده، او د قادیانی او د عیسوي یو عقیده ده. په دغه روان وخت کې زه په تفصیل سره ګوره هغوی هم د وقالت النصارى المسيح ابن الله سوی وی کنه، عیسایان سوی چې دغه عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. هم دغه عقیده سوی انما امرک اذا اردت ان تقول له كن فيكون. هم دغه الفاظ انت مني بمنزله اولادي. په خپل باندې قادیانه وایي چې ځان ته نسبت کوي چې زه سیمه ما ته الله تعالی صفات راکړي دي، ما ته د خپل واوتیت صفه الافناء والاحياء من الرب الفعال. دا الفاظ د نو دا مشرکان دي او دوی مشرکان دي. نو زه په دې باندې تفصیل سره ان شاء الله مقدمه لیکم چې قادیانه مشرک دي څنګه چې عیسائی مشرک دي، دغه قادیانه مو څنګه چې ملحد د الله او د الله د قران نه انکار کوي، دسي منکر حدیث هم کوي. نو دا د استشراق یو حصہ ده. څه ده؟ نو موږ دا کوو پرون موږ ویل چې د مستشرقینو د اعتراضاتو نه خبرې. شپږم نمبر د ملحدینو پس منظر معلوم کا. اوم نمبر علم مناظره نه واقف کېدل، شکر د تاسو په کوی. اتم نمبر د عیانه سوچ بکوي. نهم نمبر د اهل سنت والجماعت نمائندګي بکوي. لسم نمبر دې ځکه چې کله په دې مقام کار کوي نو دا خالص الله د رضا لپاره بلګي. راځو نن زموږ موضوع ته د ملحدینو د اعتراضات او اقسام او انواع. نن به تاسو پیژنئ چې ملحدین تاسو څومره اعتراضات، په څه قسم اعتراضات تاسو باندې کېږي، دا غي وضاحت بکېږي. مولوي صاحب عبارت شروع کړو ورسې کتاب ته موجود. بسم الله الرحمن الرحیم. ملحدین چې په اسلام باندې کوم اعتراضات کوي د دې مختلف قسمونه دي. دا پیژندل ځکه ضروری دي چې کله دوی اعتراض کوي نو موږ ته پته ولګي چې دا اعتراض د کومې درجې سره تعلق لري، او د هر درجې اعتراض جواب جدا وي. ملحدینو سره دلایل نه وي، هغوی سره اعتراضات وي. ملحدین نه دعوه پیژني او نه دلیل پیژني. هغوی چې خدای جل جلاله انکار کوي نو صرف دعوه کوي. ته تاسو کې د ملحد نه تاسو کې چې د خدای په نشوالي تاسو سره کوم دلیل شته وینا بس ماته خو خو نو ثبوت د دلیل په میدان کې څه شي د ثبوت په میدان کې دلیل چلیږي که نظیر چلیږي. دا خودل خو نظیر دی کنه دوستانو. دوستانو اس کله دوی سره یو دلیل هم نشته چې الله نشته. خدای جل جلاله په ثبوت باندې اعتراض کوي. د ملحدینو 95-98% په دې اعتراضاتو باندې بنا دي، بس صرف اعتراض کوي در باندې. دوستانو اول نمبر اول قسم اعتراضات هغه د شریعت نه د ناواقفیت د وجه نه کوي. بعض خلک زموږ په لښ په وراغه وي مونږ شاکر پس مکمل لوان خو تاسو د ابراهیم ته سره الحمدلله ویل په بلا هغه برابر عقیدم برابر شو چې ولله دا خو یاره د خر غوخه جایز ده، د سپي غوخه جایز ده. بیګا مر سره مناظره و یو ویل جایز ده بل ویل ناجایز ده. نو زمونږ هغه ولما ورته ویل یار تاسو واجب خلک اسو د چاو منو ستاو منو کوستاو منو هر سړی مطلب څه شو. هر یو انسان جزاک الله هر یو څه کوي، هر یو کس د خپل تشریح د قران او د حدیث تشریح څه کوي د خپل فهم مطابق کې دوستانو. نو دوستانو دوی چې دی اول قسم اعتراضات چې کوي د شریعت نه د ناواقفیت په وجه کوي. والحمدلله موږ په تفصیل سره دوی له جوابات ورکو. الحمدلله د ډیرو خلکو عقیده ور سره الله سبای. نو اول نمبر قسم اعتراضات کم یو دي. دا مطلب نشي دی د ملحدینو اول قسم اعتراضات کم دي د شریعت نه د ناواقفیت په وجه باندې اعتراضات کوي. مثال عبارت په زر درو. اول قسم اعتراضات د شریعت نه د عدم واقفیت د وجه نه اعتراض کوي، یعنی د شریعت نه خبر نه وي، دوی صرف دعوه پیش کوي او دلیل ورسره نه وي. د شریعت د مزاج او قواعدو نه خبر نه وي نو ځکه اعتراضات کوي.
مثلا دوی اعتراض کوي چې الله تعالی شته دی نو د کافرانو او ظالمانو ته سزا ولې نه ورکوي. نو اوس دا اعتراض د الله تعالی د جزا او سزا قانون نه د د ناخبرتیا په وجه کوي. ورته د جزا او سزا لپاره الله تعالی یو ورځ مقرر کړې ده. موږ ویلو د اسلام درې بنیادی مقدمات موږ ویلو. اوله مقدمه دا و چې الله تعالی دا دنیا دارالامتحان ګرځولې ده. یو د دارالخیر، یو د دارالامتحان، یو د دارالشر. دارالشر به د شیطانانو دنیا ده، دارالخیر د ملائکو دنیا ده، او دارالامتحان زما او ستا دنیا ده. په دې کې ښه او بد موجود دی. کله چې الله تعالی دا دنیا دارالامتحان وګرځوله، د انسان ته ازادي ورکړه. چې په امتحان کې تاسو ته ازادي ملو نشي، امتحان به مقصد پاتې شي چې تاسو موږ پابند کو چې نه دا به خامخا لیکي، دا به کې او استاد درته ولاړ تی کولی شي امتحان. نه، امتحان ته په خپله خوښه ورکې. ځکه خو څوک پکې 10 نمبر یې، څوک پکې 15 یې، څوک پکې 16 څوک پوره نمبر یې اخلي. دا امتحان کې څه وي؟ ازادي وي. کله چې الله تعالی دا دنیا دارالامتحان وګرځوله، دا دنیا انسان ته ازادي ورکړه، مکمل اختیار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. که کفر اختیار یو که شرک اختیار، وهديناه النجدين، دواړه مې له ښودلې دي. ولا يرضى لعباده الكفر. الله وایي کفر نه دې راضي نه. نو کله چې انسان ته ازادي ملو شو، د ازادۍ نه څه وکړو دوستانو؟ د ازادۍ نه غلط مطلب واغستو. بیا مقدمه دا ده دوستانو چې الله تعالی د دې د تلافۍ دپاره یو د انصاف ورځ ټاکلې کړې ده. مالک یوم الدین به په ورځ د قیامت هلته الله تعالی وي. دا ملحدان، دا نیم مسلمانان، کوم هغه مسلمانان چې په اسلام باندې نه پوهېږي، وایي ګوره په فلسطین کې ظلم روان دی، الله تعالی ولې تپوس نه کوي؟ الله تعالی وایي چې ما ورځ ټاکلې دې دپاره ولو یواخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابة. الله وایي که رانیول مې کولې والله که رانه یو کړه شوي. نو دلته د شریعت مزاج په دنیا کې سزا ورکول نه دي. سری د شریعت مزاج څه شی دی؟ په دنیا کې سزا او جزا نشته. دلته عمل دی، دلته عمل کوه. فیصلې ورځ راځي دوستانو. ځکه خو موږ وایو عقلي دلایل وایي چې څه کرې هغه به ریبې. عمل د لارې مل دی. دا زموږ مشرانو چې کوم متلونه کو، موږ چې څه تخم وکړو دا ریبو، دا فصل که نه ریبو. انسانه ته چې څه عمل کې دا به ریبې. د انسان په دې جسم کې ډېر خصوصیات دي. دا زموږ خواهشات دلته پوره کېږي. که زموږ 1000 کاله عمر شي، ستا خواهشات نه پوره کېږي. د خواهشات د پوره کېدو دپاره الله جنت جوړ کړی. ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. الله به زموږ خواهشات دلته پوره کوي. دا انسان خواهشات دلته نه پوره کېږي. انسان د سبا سوچ کوي. که ملحد دی او که مسلمان دی، په دنیا کې څونه انسانان د سبا سوچ کوي. دا د سبا سوچ د قیامت تصور دی. ما له 15 دلایل په دې راجمع کړي دي. عقلي دلایل د قیامت په تصور باندې. که د قیامت تصور دی بس ظلم دی. د خلکو سره ظلمونه کېږي یار. خلک د رزق نه محروم کړي، خلکو له بچي شهیدان کړي دي، خلکو له بچي وژلي دي. دوستانو په دنیا کې کیپیټالیزم دی، سودي نظام دی. څومره نظام په مسلمانانو څومره ظلمونه کېږي. دوی ته چېرته د انصاف ورځ نه وي، دا به ګډ ظلم دی. نو دوستانو پته ولګېدله چې دوستانو د شریعت مزاج دا نه دی چې انسان له په دنیا کې جزا او سزا ورکړي. مخکې زر بیا وشابه دا آیات ویوه ولو یواخذ الله الناس. آیات مبارک دي وایي مخکې عبارت وشابه ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورة النحل آیات نمبر 61. او که چېرته الله تعالی خلک د ظلم په وجه نیولي وي، نو هغه به د ځمکې په مخ هېڅ یو سادار به نه وي پرېښي. الله تعالی مهلت ورکوي یو وخت نامداره پورې، چې کله هغه موټه پوره شي 1 سکنډ یې نه درکوي. نو دوی د شریعت د قانون د دعوې نه خبر نه دي. ځکه قرآن او حدیث مبارکو کې دې وضاحت شوی دی چې دا دنیا دارالعمل شریعت دا دعوه نه ده کړې چې دلته جزا او سزا ورکوو. که دلته د جزا او سزا قانون وي، نو یو انسان به هم نه وي پاتې شوی. دویم مثال دوی وایي چې رزق د الله تعالی په ذمه دی، نو دا ځناور او انسانان ولې د ولږې نه مري؟ نو دوی د فلسفه د مرګ نه ناواقف دي او د فلسفه د رزق د اسلام نه ناواقف دي. اسلام وایي دوی به اعتراض کوي که نه؟ د دې خلاصه برته بیان کوم. دوی وایي چې الله رازق دی نو خلک د ولږې نه ولې مري. موږ ورته وایو د انسان چې رزق ته د کومو شیزونو ضرورت دی، الله له بوافر مقدار کې پیدا کړي. د تقسیم طریقې کار د انسان په لاس کې ورکړی. اوس دلته سودي نظام دی. سودي نظام کې غریب ورځ په ورځ غریب کېږي، مالدار ورځ په ورځ مالدار کېږي. دې کې د الله څه قصور دی؟ پوه شوې؟ دې کې د الله تعالی څه قصور نشته دی. دوستانو د دې نور هم موږ جوابات کړي. یا دوی وایي ښځه ناقص العقل ده، ناقصات الدین او ناقصات العقل. حدیث نه ثابت دی او د 2 ښځو ګواهي د یو سړي برابر ده. وګوره ښځې سره ظلم کړی. موږ ورته وایو د ناقص نه مراد د پښتو او د اردو ناقص خو نه دی که نه چې خراب وي. دلته مراد څه شی دی؟ اندازې کمه د کمیت دی، کیفیت مراد نه دی. لکه سل خراب امونه چې اسخا شوي وي، دا د یو روغ مقابله کولی شي؟ نشي کولی.
سل خراب مڼي د یوې روغې مڼې مقابله کولی شي؟ هېڅکله نشي کولی. دلته مراد تعداد کم دی، د دوو ښځو ګوی د یو سړي برابر ده. او ناقصات الدین ورته دي ویلي چې مونځ او روژه داسې ورځې په دوی باندې راځي چې څه کېږي هغه ترې پاتې کېږي. نو ناقص نه مراد د پښتو د اردو ناقص نه دی. نو مطلب مې دا دی اول قسم اعتراضات چې دوی کوي د شریعت نه، د شریعت د مزاج نه دی خبر. تاسو به څه کوئ؟ دا مغربي فلسفه چې تاسو دې کې مطالعه کوئ، دې پر چې کومو کتابونه علماء کرامو لیکلي دي، تاسو خپله د شریعت د مزاج نه خبرېږئ او را روان وخت د دې ضرورت دی. نن سبا ګوره لږ وخت پس به ته وګورئ دا دومره به خطرناکه فتنه شي، هر سړی د خپل فهم مطابق د قرآن تشریح کول غواړي. بس د چا به خوښه یې دا خوره او د چا چې مه خوره دا مه خوره. مسلمانان داسې روان دي. دا د علماو ذمهواري ده، دا د علماو او بیا خاص کر ستاسو ذمهواري ده چې دې مقابله وکړو. اول قسم اعتراضات د شریعت نه د ناواقفتیا په وجه کې. دویم قسم اعتراضات دا درآمد شوده دي، دا د مستشرقینو کړي دي. ته مستشرقینو د استشراق وضاحت موجود دی په تفصیل سره تاسو په دې باندې اوس پوهېږئ. زر زر بیا شابه. دویم قسم اعتراضات درآمد شده اعتراضات دي کوم چې دوی د مستشرقینو نه پټ کړي دي. مثلا دوی اکثر د قرآن په حفاظت باندې اعتراض کوي، د دوی په حفاظت شوبه کوي، په سیرت مبارکه باندې اعتراضات کوي، یا په احادیث مبارکه باندې اعتراض کوي چې حدیث حجت نه دی، حدیث محفوظ نه دی، یا په اسلامي تاریخ باندې اعتراض وکړي، یا په خلفای راشدینو باندې اعتراض کوي، په اسلامي ملکونو باندې اعتراض کوي. نو دا اکثر د مستشرقینو د کتابونو نه نقلوي او د دې اعتراضاتو جوابات علماء امت په خپله زمانه کې ورکړي دي، کوم چې د استشراق په رد کې کتابونه لیکلي دي. په دې باره کې د ندوة العلماء نه ډېر کتابونه لیکلی شوي چې کوم کتابونه لیکلی شوي دي هغه وګورئ. تحریک استشراق باندې علماء کرامو ډېر کار کړی دی. د اظهار الحق په نوم رحمت الله کرامي رحمت الله علیه په تفصیل سره اوس الحمدلله ډېر علماء کرام په دې باندې کار کوي. الحمدلله ما خپله شکر دی، ما خپله چې دا کوم لیکل کړي دي ټول په عیسایت، په یهودیت او په هندومت باندې دغه شان د دې د وخت ضرورت مطابق مې کړي دي او نور هم پکې زیادت کوم دې دپاره. لکه اوس ابل زما هغه قادیاني سره مناظره وکړه په بایبل باندې دوی دروغ وایي د عیسی علیه السلام 3 نیاګانې 3 پلار د طرفه دادي او نانیا زناکارو ما ورته ویل ته بایبل نه که دا ثابت کړه زه به در سره چې ته ماته څه جرم راکړې زه ستا مجرم. ځکه چې د بایبل نه د یوسف نسبنامه ثابتېږي، د مریم علیه السلام نسبنامه پکې نشته. نانیه کوم ځای نه راځي؟ ما هغې خپله په عیسیانو باندې موږ سوال کوو عیسیان او بل چې د الحاد رد کوئ تاسو نو مذاهب علم نه به خبره سئ. شکر دی تاسو خبره سئ. زر در بیا وشابه. دا رحمت الله کرامي رحمت الله علیه بهترین جوابات ورکړي. د دې ترجمه بایبل سے قرآن تک دلته موجود دی. کله چې د الحاد رد کوئ نو د مستشرقینو د هغوی په رد کې کتابونه لیکلی شوي د هغې مطالبه هم کوئ. نو دوی چې کله اعتراض وکړي نو تا ته به انداز وشي چې دا د فلاني مستشرق اعتراض دی. د استشراق وضاحت ګوره اوس دا مستشرق څه ته وایي، استشراق څه ته وایي، د دې وضاحت درته کېږي. کلمه د مستشرق د استشراق نه ماخوذ ده. استشراق د باب استفعال مصدر دی، د دې معنا ده د مشرق پیژندل. په انګریزي اصطلاح کې اورینټالیزم ترجمه ده. اگر چې ایست او اورینټ دواړه د مشرق ترجمه ده، لیکن لفظ ایست عام طور هر هغه څیز لپاره استعمالیږي چې د مشرق په سمت کې وي. لکه لفظ د اورینټ استعمال اکثر د یورپ او د بحیره روم په طرف مشرقي ځمکې دپاره استعمالیږي. دا لفظ 1767 عیسوي کې کال په آغاز کې لاتیني دایرة المعارف انسایکلوپیډیا کې استعمال شوی دی. یا بعض دانشمن حضرات مطابق 1770 یا 1780 اول ځل دا په برطانیه کې دا لفظ استعمال شو. استشراق د څه دپاره؟ د مشرق پیژندل، د اسلام پیژندل په پښتو ژبه کې مرته ویل. مستشرقین نه مراد هغه قوم دی کوم چې د اسلام مطالعه دې دپاره کوي چې د مسلمانانو باندې اعتراضات وکړي. لکه تاسو دلته چې د ټولو مذاهبو فنونه ګورئ، کتابونه ګورئ، څه دپاره دې دپاره لکه موږ چې د قادیاني کتابونه ګورو څه دپاره ګورو چې په دوی راتو. دغه شانته کې موږ ساینس، زه خپله ما د ساینس ډېر کتابونه ما سره تقریبا 140 نه زیات د ساینس کتابونه، سټیفن هاکینګ 4 کتابونه ما سره دي، لفظ په لفظ مې کتلي دي. د ګاډ ډیلیجن باندې زه لیکل کوم، خو بس اوس دونه مصروفه شوم اوسه پورې څومره چې ورځ تېرېږي مصروفیات ډېرېږي. اوسه پورې زه ډېر ښه مقدسې پاتې شوی، ما په ډېر زیات لیکل نور هم کړي. ما 100 صفحې لیکل کړي په د ګاډ ډیلیجن باندې د رشید ټاکن کتاب باندې. هغه اعتراض کوي چې د خدای ذات نوم یو ساینسي مفروضه ده، چې دا یو ساینسي مفروضه ده، بس ته په اعتراض کوه د خدای په ذات باندې. لکه څنګه چې قادیاني د نبي علیه السلام په ذات اعتراضات دقه. نو وخت والله اوس خدای پاک دې راله وخت راکړي چې په هغې باندې تفصیل سره کار وکړو. نو دوستانو
خبره د څه پورې روانه وه خبره دې پورې روانه وه چې مستشرقین نه مراد قوم دی لکه مطلب تاسو چې څنګه کوئ مطالعه کوئ موږ لم پکار دی چې د هغوی د کتابونو مطالعه وکړو لکه د ساينس هم مضامین تاسو ګورئ د ساينس د غټې غټې خبرې دې نه متاسو ځان ساتئ د مستشرقینو په باره کې معلومات شابه د اسلام د ابتدایي دور نه عیسیانو او یهودیانو د مسلمانانو خلاف سازشونه شروع کړي دي د اسلام خلاف صلیبي قومونه څو صدۍ پورې 400 کاله دوی په موږ باندې جنګونه مسلط کړي دوی د جنګ په میدان کې دوستانو موږ نه نشوه ګټلی شابه د دې جنګونو باوجود اسلام ورځ په ورځ ترقي کوله نو عیسیانو یهودیانو چې کله دا وکتل چې په جنګونو سره د اسلام مقابله نشي کېدلی نو دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې د مسلمانانو د اسلام په باره کې معلومات حاصل کړي دې کې کامیاب شو والله العظیم چې دومره نقصان موږ ته ورسول د استشراق جماعت کنه د اسلام مطالعه وکړو پس اعتراضات موږ اراده نه کړو دا غیر مقلدیت پکې راغی دونه نقصان ورسو اوس پکې دا نور څونه ډلې ټپلې پیدا ورځ په ورځ اوس منیر شاکر داسې یو خطرناک انداز کې د قوم پرستۍ په نوم کې راغی قوم پرستي دونه خوږه ناره ده پښتون ته ژوندون غواړو د دې د نارې د وجې لاړ بېګا ماته یو کس ویلي وایي والله مفتي صاحب هر څه دې منم خو د منیر شاکر خلاف لګې دا دې نه منم ځینې وایي زه د الحاد نه راوښتم ستا د بیانونو د وجې کې لږ به وایي چې زه الله پروف راوړم وایي د الحاد نه راوښتم ستا د ته چې په دې ایتیزم کار کوې والله ستاینې وړې خو د منیر شاکر دا کې په دې کې دې نه منم نو دونه کار دی منیر شاکر خراب کړو منیر شاکر سه اسلام خو نه باندې چې موږ دغه دفاع وکړو هغه د اسلام دونه نقصان موږ له ملحد نه دی راټول څونه چې منیر شاکر موږ ته راورسېد او څونه چې دا خلک موږ ته رسېد مخکې ځه نو دومره نقصان موږ له دې استشراق راورسو دې دغه راورسو دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې مسلمانانو په زړونو کې د اسلام خلاف د قرآن خلاف د نبي علیه السلام خلاف او د فقه خلاف شکوک پیدا او د حدیثو خلاف مسلمانانو په زړونو کې د دوی محبت موجود دی په 18مه صدۍ کې د اسلام خلاف یورپ د مستشرقینو ابتدا د لندن او پیرس نه شروع کړه دوی داسې جماعت له علومو نه ځانونه خبر کړل او بیا یې په اسلام باندې اعتراضات شروع کړل نو دې جماعت ته مستشرقین وایي دا د صلیبي جنګونو یو حصه ده او مسلمانانو علماء کرامو دا ستاسو ضرورت دی چې تاسو د فکري جنګ مقابله وکړئ دا وګټئ دوستانو د مستشرقینو څه ذمواران دي په تفصیل سره موږ ذکر کړي شابه اول دوی عربي ژبه زده کړله چې په عربۍ ژبه خبرې کولو کې ماهر شي دویم مستشرقین د قرآن او حدیث او د فقه علم حاصلوي دریم دوی تصنیف او تالیف کوي څلورم دوی د اسلام د تاریخ نه ځان خبر ساتي دې کې مشهور مستشرقین اوس تر روان دي ګول ظاهر هم کتابونه لیکلي ویلې مور هم کتابونه لیکلي په نبی علیه السلام په ذات مبارک اټیکینګ کړی دی دوی چې دا څونه اعتراضات را نقل کوي دی نه را نقل کوي د مستشرقینو مقاصد اول دوی د قرآن کریم په باره کې دې ته څه مقصدونه ورکړي وي مقاصد یې دا دي دوی د قرآن کریم په باره کې شکوک خورول کوي دویم د قرآن کریم د قرائت په باره کې غلط فهمي او غلط بیاني کوي دریم د قرآن کریم د تدوین په باره کې د دې د حفاظت په باره کې شکوک پیدا کوي چې د مسلمانانو د قرآن کریم سره تعلق کم کړی شي او د قرآن نه مرکزیت ختم کړی شي څلورم دا تاثر ورکوي چې قرآن کریم د اخلاقیاتو کتاب دی دا د نظام حکومت کتاب نه دی پنځم د حدیث مبارکه په باره کې غلط بیاني دا اولنۍ کټګوري ده دا اولنۍ کټګوري ته چې کوم خلک راغلي دي دا عیسایان دي دا يهوديان دي او دا قادیانیان دي د قرآن په باره کې دا خبره کوي دویمه کټګوري کې منیر شاکر دی او د متبعین دي دوستانو د حدیث مبارکه په باره کې غلط بیاني دوی وایي چې حدیث 200 کاله وروسته لیکل شوی او 300 کاله موږ ورته حدیث په اوله زمانه کې موجود دی نبی علیه السلام دا قرآن چې نبی علیه السلام تلاوت کولو چې یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة آیا نبی علیه السلام ته د قرآن صرف تلاوت کولو کو نور څه تشریح کوله نو تشریح چیرته ده نو په حدیثو کې موجود ده حدیث ته باندې چې 300 کال وروسته دا لیکل شوی دا عقل مني منګور سره بل اوس په دې باندې په تفصیل سره خبره وه یار چې پیغمبر علیه السلام صرف د قرآن تلاوت کولو کنه څه تشریحات بیانول نه تشریحات نه بیانول هغه وی نه بیانول موږ ولې نه بیانول چې ته وایې صرف قرآن بیانولو دا خو منطق خلاف شول چې صرف پیغمبر علیه السلام کار صرف قرآن تلاوت کوو ګرځه کوڅو کې بازارونو کې قرآن تلاوت کوه مموز کوه ما اودس کوه ما ذکر اذکار کوه ما جهادونه کوه ما معاشره کې د ژوند تېرولو اصول خلکو ته بیانونه بیا خو څه شو ما دې تپوس وکړو موږ د عوامي مثالونو کې تپوس کوو ما پیغمبر علیه السلام خوراک څښاک په کم کوئ په ګس لاسې کوو نو ما دلیل پیش کړه موږ له پیغمبر علیه السلام کل بیمینک په خلاص خوراک کوئ دوی وایي ما ورته دلیل پیش کړه چې په ګس لاسې خوراک کوو په چپ لاس په ګس لاسې خوراک کوو وایي زه دلیل یم کنه اوس دوی ته پته شي ایو پکې وایي په ما باندې وحی نازلېږي دې پورې منیر شاکر دا د دې کټګوري والا د مسلمانانو د اسلام نه
څوک د زړه نه ولغه د اسلام هغه دغه ختم کړه روب او دبدبه او جذبه ولغه ختم کړه شک یې واچول دا د مسلمانانو ګناه نه ده ګناه د منیر شاکر ده احادیث نه ورته څوک اعتماد وجد کو او مستشرقین مقصد هم دا چې د جماعت تیار کړي چې د مسلمانانو د اسلام سره رشته کم شي چې شي د اسلام سره رشته کم ختم شي حدیث نه منل قران نه منل حدیث نه منل الله نه منل ولی موږ ته چې د الله ثبوت دی د قران ثبوت دا ټول موږ له پسې سبب پروف سره ثابت دي موږ دا قران دی موږ له استاد ویلي دا قران دی نن چا ویلي چې الکه خدای ته استاد معاشره کې سترګې وغړوي دا قران دی خدا په سند سره راغلی هغه سند باندې حدیث هم راغلی کنه حدیث نه انکار کول د قران نه انکار دی خو دغه چا چې قران ذکر کړی دی خو دوی حدیث هم ذکر کړی کنه یار نه پوهیږي په دې خبرو خو چې چا موږ دا قران ذکر کړی چې دا ډیر سپاره قران دی خو دوی موږ له حدیث هم ذکر کړی نو چې په حدیث کې په دوی کې شک کې خو بیا په قران کې د شک پیدا کو مسلمانان دې کم فهمو دوستان او مخکې ځه شابه نو دوی دا حدیث په اړه کې غلط بیان کوي په تدوین د حدیث باندې اعتراضات کوي د حدیث په حجیت باندې اعتراضات کوي د حدیث په سند باندې اعتراضات کوي او په حفاظت د حدیث باندې اعتراضات کوي دا د دوی مقصد دی شپږم دا پروپاګاندا کول اسلام د نورو ادیانو اخذ کړی دی دا اعتراض مجدین کوي وی ګوره نبی له سلام د تورات او د بایبل او د پلانکینه د قران لیکل موږ ورته نه دا خبره ستاسو غلطه ده نبی له سلام چرته مدرسه کې سبق موږ نو د پیغمبرانو ما بیګام په دې باندې تفصیل سره خبره کوله چې د انبیاء کرامو یو صفت دا ده چې د دنیا کې استاد نه د ډایرکټ الله تربیت کړي قادیانی مرزا ملعون چې د خپل باندې استادان موجود دي پیغمبر چې وی دا به معصوم وي دا معصوم نه دی دغه شان د په تفصیل سره تقریبا ډیر سلويخ دغه ما راجمع کړی دي چې دا د پیغمبر خصوصیت وي دا یو خبره قادیانی کې نه و دوستانو نو دوی څه کوي دوستانو دوی وی ملحدین دا اعتراض کوي چې نبی علیہ السلام دا دین د نورو دینونو ادیان نه څه کړی خاص کړی دی او د احادیث بیان کړی دي نظر درلو شابه هم د حدیث کتابونو لکه د صحیح سیتا او نورو کتابونو په اړه کې غلط بیانې کول چې د مسلمانانو د دین اعتماد وچت شي اتم په بعض راویان حدیث باندې اعتراضات کوي نه هم د اسلام د اصل تاریخ د بیانولو په ځای باندې دوی په تاریخ باندې اعتراضات کوي چې په اسلام کې د جنگونو نه شروع کا نه هم نمبر دا د اسلام د اصل تاریخ د بیانولو په ځای باندې دوی په تاریخ باندې اعتراضات کوي چې اسلام کې د جنگونو علاوه نور سره شته لسم نمبر لسم د مسلمانانو کمرانانو د عدل او انصاف او د هغوی د خدمتونو په ځای د مستشرقین د هغوی کردار کشي او په هغوی باندې الزامات لګوي یو لسم په اسلامي تاریخ کې چې کوم واقعات تیر شوي دي هغه بیا را ژوندي کول او په دې سره په مسلمانانو دا وردار واپس دا کوشش کوي دغه به اعتراضات به درمنې کړ بیګا یو راغی نبی رسول الله نکاح څنګه تړلای شوی نو ما دا خو زمونږ سره عقیدې سره تعلق نه ساتي وای نه ما چا اعتراض ما ورته صرف په پښتو کې په لړ ما دا هغه د رواج مطابق تړلای شوی وای دا څه جواب دی نو ما نور سره نه او چې څنګه هغه وخت کوم ترتیب روان وخت ترتیب سره نکاح تړل دسې وکنه و نو ما ایسته مخکته کو بس دې غلط جواب دی هر سوال جواب به نه ورکوي سوشل میډیا باندې کوشش کوي هر سوال جواب دولسم نمبر دولسم د نبی علیه السلام په سیرت مبارکه باندې اعتراضات کول دا د دوی دولسم دا د دې مقاصد د دې ټارګټ او هدف څه دی شابه سیو مستشرقینو ټارګټ او هدف اول د اسلام په باره کې دا تاثر ورکول چې دا د سابقه ادیانو نه ماخوذ دی دویم په مسلمانانو کې قومیت لسانیت علاقایت وطنیت فرقواریت جذبه پیدا کول چې د دوی د اسلام سره تعلق کمزوري وي دا په منیر شاکر کې دا ټولې نه وي دا چې روان دي دا فتنې دا نه دي قومیت ته چغې نه وي لسانیت ته چغې نه وي علاقیت ته چغې نه وي وطنیت ته چغې نه وي جذبه فرقواریت ته چغې نه وي دا جذبې دی څه کوي دوستانو دا د استشراق یو حصه د کسو کې مني او کني مني دریم نمبر نوی او ګمراه کون فرقې پیدا کول د ندای قرآن په نوم بل فرقه پیدا کړه ندای قرآن په نوم باندې د پلان کې په نوم اوس به دوی کې نور فرقې پیدا کیږي څه سوچو کا څلورم نمبر اسلامي تحریکونه د باول چې د دوی د لپاره کار کوي د هغوی مدد کول او دوی له مکمل فنډینګ کیږي او په دې کفر کې ښې پیسې دي ابل دا مناظرې بد بدرې وروسته احمد راوخته ما هونه پیژندم چې دا مردار دی خدانه دي ما ته ویل چې رستا کتابونه موږ ټول چاپ کوو چې تاسو دا ما ته څوک مسلمان وي نه د احمدي ما ټول شلانه خنزیر بچي قسم په خدای ولا موږ په ځان لري ګوجسنه چې په پیسو خدای پاک وام نړۍ خدای دې والله چې درته قسم بلغم بن باغوران دغه ولایت قرآن ذکر کړي خدای ازنه چې اخري بدبختۍ نه مو ساتي والله لازم ورزت ځان یادو کو تاسو
وای دا خبره زه ځان ته کړم یار دلګیر بشه کوي نو واغز داستا نوم داستا او د بل اخلم ځان ته وایم نه مې کار نه مې غرض زه په تاسو هم خفه کېږم په ځان او زه په مسلمان ولې موږ دې سره تعلق ساتو دا منیر شاکر پسې شي لاړو په همدې پیسو لاړ نه اوس د ده د ازوی د مفتي صاحب له دعوت هم ورکړو چې راشه زموږ بچی زموږ ورور راشه دا پاک عقیده قبوله خو د دنیا دپاره لګیا دي خدای دې موږ داسې نه کوي دوستانو مخکې ځه شابس یم د مستشرقینو کوم ځای ته روان د مستشرقینو په اسلامي ملکونو کې کار کوونکي سکالر لیکونکي مقرر او بعض علماء سو د دوی هر قسمه مالی مدد کوي د خپل مقصد لپاره استعمال کوي د اسلام چې کومه تشریح د مستشرقینو خوښه وي هغه د دې علماء دوستانو دا پنځم نمبر په اسلامي ملکونو کې دوی کار کوونکي پیدا کړي سکالر پیدا کړي لیکونکي پیدا کړي مقررین پیدا کړي د منیر شاکر په نوم غامدي په نوم انجینر مرزا په نوم او دا چې اوس هغه یوسف بنیری پیدا کړي دا چې نور پیدا کړي دوستانو دوی د مسلمانانو عقیده خرابوي دوی د دې هر قسمه مالی مدد کوي د عوائد خپل مقصد لپاره استعمالوي د اسلام هم کومه تشریح چې کنه مستشرقین غوړه تشریح ورته کې د دوی طریقې کار څه دی اول په عالمي تعلیمي ادارو کې د مستشرقین د عربي ژبې او د اسلام تعلیماتو لپاره په حیثیت د پروفیسر مقرر وي او دا بیا دلته نه د خپل میشن لپاره کار کوي دویم دوی ته اکثر ژبې یادې وي نو د دې په وجه دوی اکثر په سفارتخانو کې خپل میشن لپاره کار کوي دریم دوی اکثر په دې سفارتخانو کې اکثر جاسوسي کار کوي او خپل میشن تکمیلوي څلورم غریب ممالکو ته د قرضې ورکولو نه وروسته دوی دا د مستشرقینو د ماهرینو په شکل کې په هغه ملکونو کې په اوچتو حکومتي نوکرو باندې تعینات کړي دلته دا یو رضا باقر راوستو کنه وخت چې هغه ایم ایف والا پیسې ورکړي دا ایم ایف چې تاسو له قرض در کتاب باندې غټ غټ مشران راولي او دا د دوی لپاره کار کوي دوستانو باقاعده د دې یو غټ سازش لاندې کېږي دا د نر بیړه څوک دی قرضدار دی کنه دی سر ته به مني پنځم نمبر مستشرقین په بعض ممالکو کې د عیسایت د تبلیغ لپاره لېږلی سودان زموږ اسلامي وطن او ټول واوړو د عیسایت ته نیم عیسایان شوي دي سو هلته تبلیغ کوي په افریقا کې دی ډېر کوشش کوي ځکه پسماندګي د ولګوندګي په څلور خیراتي ادارې ول جوړې کړې دي او خلک ایمان نه والله علماء کرام هلته هم ډېر کار کوي د افریقا ملکونو کې هلته الله پاک دې زموږ د مسلمانانو حفاظت وکړي شپږم نمبر شپږم مستشرقین اکثر د مسلمانانو په ملکونو کې ځان مسلمان ثابتوي او خپل میشن پوره کوي دا مختصر وضاحت دا هم پرې کې اعترافات تاسو کتاب مطالعه کړی دی ځان سره ولیکئ دا چې د خپل مستشرق د خپل د خلافت عثمانیه خلاف د کار شروع کړو چې خلافت به موږ څنګه ختمو د خپل دغه د اعترافات کړي ماده او حفظ یو کو تر دې پورې افندی رحمت الله علیه ماته وجستا د نور درکو دونه ځان ورته نه کړو د لوی مفکر اعظم لکه زموږ شیخ الاسلام طبرستاني صاحب دی داسې سړی د ترکی مفتی اعظم هغه ته دونه ځان نږدې کړی چې هغه نه پېژندو اخره پورې هغه ورته وایي چې زه به تا ته دونه تقوادار انسان تاجود هم کې حافظ د قرآن هم احادیث دې مې دا او اواز سور کافر الله دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي کړي دی دا په پروف باندې دا خبره چې موږ کوو ګوره داسې بې دلیله خبرې نه کوو دا په پروف دې ثابتولی شو د الله په فضل متعصب مستشرقین په دې کې څوک دي په دې طبقه کې هغه مستشرقین شامل دي کوم چې غیر جانبدار علمي تحقیق په لباس کې د اسلام خلاف غلط فهمي پیدا کوي دا طبقه مزید تقسیم کېدلی شي ځکه وخت سره د دوی په انداز سره هم تبدیلي راځي په دې کې مشهور افرادو نومونه دا دي کیمون جینبرټ هیمپرس فرایډکس سرویلیم مور جارج سیل ګوړ ظهیر وغیره شامل دي پېښور مستشرقین دا هغه مستشرقین دي کوم چې په جامعاتو کې تحقیقي ادارو کې مجلات اخبارات ټلویزیون وغیره کې د دې کار لپاره مقرر کولی شي د دوی کار اکثر سیاسي او مذهبي تعصب باندې مبني وي د دوی مثال د برطانیه په هندوستان کې هغه انګریز عهدهداران دي کوم چې په 21مه صدۍ د اسلام په نوم یې د تعصب نه ډک جماعتونه تیار کړل دا غیر مقلدین ته پلانکې دا دې خلکو دې مستشرقینو دا جماعتونه تیار کړل ملحدین مستشرقین هم پکې شته شابه زر تر عبارت چې کله په یورپ کې د مذهب او ساينس درمیان کې کشمکش جاری وو نو د هغې په وجه د جدید الحاد فتنه پیدا شوه نو هغوی د مذهب خلاف ډېر څه ولیکل او خاص کر د اسلام خلاف یې خپل مقصد وګرځوه ځکه په یورپ کې د پوپ او چرچ غلبه وه نو د هغوی خلاف به یې څه نشو کولی نو هغوی به نوم به د اسلام مستشرقینو به کتاب ولیکلو د عیسایت خلاف نوم به د اسلام ولیکلو خو مذهب خو دی که نه نو دوی به لاړه پوپ به ورته انعام ورکړو چې د اسلام خلاف د کتاب لیکلی دی هلکه کتاب به د دوی د عقیدې خلاف په دې چل باندې به دوی د خپل کار چلولو مخکې
او لیکل به یې د عیسایت خلاف کول. پادریان به خوشحاله کېدل چې د او مذهبي کنه اسلام خلاف لیکل کوي، لیکن هغه لیکل په اصل کې د عیسایت خلاف و. په یورپ کې به چا چې د عیسایت خلاف بغاوت یا زباندرازي کوله هغوی ته به یې ګوره مختلفې سزاګانې کوپرنیکس باندې ورکولې. کوپرنیکس چې کله د دوربین په ذریعه وکتل چې مرکز د کائنات د انور د ځمکه نه د هغې باندې بدعتي فتوا ولګله او ګلیون چې به دا فتوا به ورکړل نو هغې څه وکړه هغې به عمر قید کو عمر قید کې مړ شو بیا او بیا ورته ګلیلو ویلي موږ به ټیک د تاسو هر څه چې کوئ را سره خو را روان نسل به تاسو نه معاف کوي او دا اوس د دوی پادریان هم مني چې موږ د ساینسدانانو سره ظلم کړی دوی به تاسو باندې سوال وکړي چې مذهب د ساینس په لاره کې د ترقۍ په لاره کې خنډ دی ته ورته وې عیسایي خود ساخته مذهب دی په دې وخت کې موږ تفصیلي درسونه کړي دي نظر درلود په دې سلسله کې والټیر د اسلام خلاف یو والټیر دا بل مشهور فلسفي دی ډرامه ولیکله او انتصاب د پوپ نه حاصل کړو په دې طریقې سره پوپ پادری هم خوشاله شو په مذهب په مذهب هم حمله وکړله دوستانو په دوی کې ډېر کم مستشرقین تیر شوي دي چې په هغوی د اسلام په باره کې مکمل مطالعه کړې وي مګر داسې مستشرقین پکې هم شامل دي کوم چې پېښور مستشرقین دي لکه ګولډ ظهیر سر ویلیم مور آرتر جیفری مارګولیټ جارج سیل وغیره شامل دي. دریم قسم اعتراضات تر دې پوره توګه دا ضروري دی چې دا د دې صد د دریم قسم اعتراضات د جدید ساينس نه د شیوزه نور پکې تشریح کوم زر درو شامل. دریم قسم اعتراض د جدید ساينس نه پیدا شوی دی د نیوټن نه واخله تر ډاروین پورې ساينس د مذهب یو شاخ و چې کله لیکن د مذهب او ساينس په مابین کې اختلاف هغه وخت شروع شو چې کله په مغرب کې ارباب کلیسا حکومت و او هغوی د هر څه مالک و. کله چې ډاروین نظریه د ارتقا پیش کړه نو هغوی بالکل د مذهب نه انکار شروع کړو. په هغه زمانه کې داسې شخصیات پیدا شو کوم چې تجربات پسند وو هغوی په مذهب باندې هم تجربات شروع کړل او څه د مذهب خود ساخته هم وو نو هغوی په هغه زمانه کې داسې شخصیات پیدا شو چې هغوی تجربات پسند وو هغوی په مذهب باندې تجربات شروع کړو. مذهب کې تجربات نه چلیږي او مذهب هم خود ساخته وو نو هغوی چې کله تجربات کول هغه به د مذهب نه خلاف ثابتېدل لکه د عیسایت دا نظریه وه د کائنات مرکز مکه ده لیکن کوپرنیکس 1473 کې پیدا شوی دی 1543 کې زمانہ هغه چې کله نظریه پیش کړي چې د کائنات مرکز مر دی ځمکه نه د هغه وخت پادریانو د بدعت الزام په ولګو هاتو بګار شو نو هغوی د مذهب نه بیزاره شو مذهب باندې اعتراضات شروع کړل یا لکه مارټن لوتر په 95 اعتراضات وکړو په چرچ ولټول کړي او د خپل نوې تحریف جوړ کړو. مارټن لوتر د کومې فرقې مشر دی؟ پروټستانت. بس ګوره تاسو له تکلیف درکې د پروټستانت د تاریخ پیدایش ته 1483 شابه دغه شان یو کس په درته یادې کنه د ساينس تعلیم حاصلول خبره ده لیکن د ساينس تجربات نه مذهب ثابتول خلاف عقل ده. شابه موږ د نظریاتي ساينس نه څوک چې عقیدت ثابتې موږ په غیرت کو شابه ځکه ساينس د مشاهداتو په بنیاد فیصله کوي د مذهب تعلق د مابعد طبيعت امور سره ده کوم چې د عقل نه ماورا دي. کله چې انسان همیشه په تجرباتو کې مشغول وي او هغه د مشاهدې عادي شي نو بیا هغه د هر څیز په باره کې مشاهده کوي که چېرته په مشاهده کې راشي نو هغه مني او که رانشي نو د هغې نه انکار کوي. د مثال په طور څه څیزونه په عقل سره ثابتېږي او څه څیزونه په صحیح نقلي خبره سره ثابتېږي او څه څیزونه په حواسو سره ثابتېږي. ټول انسانان عموما د ثبوت لپاره د دې ټولو ذرایعو سره څیزونه ثابتوي خو کله چې د مذهب نه خبره راشي نو بیا په دې باره کې تجربات کوي لکه ریچارډ ډاکنز چې په خپل کتاب فریب خدایي صفحه نمبر 14 دا چې ډاکن د انګریزي کې دا شنوم دی د ګاډ ډیلیشن یعنی د الله نوم فریب د الله نوم نعوذ بالله فریب دی د لیکلي دی وای د الله تعالی وجود یو ساينسي مفروضه ده څنګه چې د ساينس د نور مفروضات مبارک تجربات کولی شي چې د الله تعالی مبارک هم تجربات کولی شي. موږ ملحدینو ته وایو چې د ساينس قوانین د ساينس لپاره جوړ شوي دي د فلسفي قوانین د فلسفې لپاره جوړ شوي د مذهب ثبوت لپاره موږ سره خبره صادقه یعنی رښتونی خبر موجود دی نور دلایل د الله په وجود باندې موږ سره موجود دي. دوستانو څلورم قسم اعتراضات د جدید فلسفو نه پیدا شوي زر دروي لکه هیومنزم دی پوسټ ماډرنزم سیکولرزم لیبرالزم کمونیزم مارکسیزم دا ټول فلسفې د اسلام سره په مخالفت دي. دوی وایي په اسلام کې مساوات نشته ښځو پرده باندې بحث کوي اعتراضات وکوي چې په اسلام کې انسانانو سره زیاتې کې یا د الله په وجود به اعتراض کوي یا د قرآن په تفسیر به اعتراضات کوي چې لفظ متعین معنا نه وي هر سړی به خپله متعین کوي لکه بیګا یو ویل سپی حلال دی بل ویل حرام دی د یوې عقیدې خلکو د یو مذهب یو ویل سپی حلال دی بل ویل حرام دی ولې اچھا چې په د حرمت فتوا لګوله وایي الله په قرآن کې وایي چې چیل پار کرنے والے کم زناور چې څه کوي خوراک کا کوي نو به ورته چیل پار نه چاړه هم چیل پار کوي نو به چاړه هم حرام شو.
هر کم ځای کې چیړ پار کوي موږ ورته 15 مثالونه بیان کړو کوربیرات دا ستا ته چې کوم آیات ولې دي نه غوښتا استدلال نه کیږي کنه دا خو د احادیثو ثابت دی چې نبی علیہ السلام منع کړی دا د خرونه او د سپونه دوستانو دغه شان د نورو نه دوستانو صاحب زر ویوه موږ به ګورو د کومې فلسفې په بنیاد دا اعتراض کوي موږ ته پکار دي چې په هغه فلسفه باندې اعتراض وکړو هغه څومره فلسفې چې دي هغه د انسانانو د ځان نه جوړې کړي دي انسان چې کوم قانون جوړ کړي هغه د ټولو انسانانو لپاره او د ټولې زمانې لپاره مفید نه وي دوی چې کوم قوانین جوړ کړي صرف د دې لپاره مفید دي خو ټول لپاره نه دي دوستانو د مذهب ثبوت ښه څلورم قسم اعتراضات د جدید فلسفونو پیدا شوی دا خو دوی ویل دوی وایي اسلام کې مساوات نشته نو موږ به ګورو وکم دي ته انسان چې کوم قانون جوړ کړي د ټولو لپاره د ټولو زمانې لپاره مفید نه وي او دې سره ملحد خپل اصول نه بنقلي جواب ورکوي پنځم قسم اعتراضات دا د ذاتیاتو نه پیدا شوي زر دربه په بعضې وخت کې په انسان باندې ازمایښت راشي نو دا ملحد شي نو بیا ټول اعتراضات په مذهب باندې کوي یو تصویر به ولګوي د مغربي دنیا بل تصویر به ولګوي د مسلمانانو د معاشرې دا به وایي وګورئ دا د خدای دا جي صاحب جوړ کړی دا روډ دا پول او دا انګرېز جوړ کړی کافر جوړ کړی د ورته دا خو د دې سړي انفرادي غلطي ده کنه مذهب ته چا د انفرادي غلطي ذمہوار نه مذهب خو درته ویل دي نبی علیہ السلام فرمایي من غشا یا من غشنا فليس من چا چې دوکه ورکړه زما امتی نه دی داسې نور المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي او دغه شان د بيو خون اقسام دي موږ له ویل شي په معمولی شوبه پکې راشي هغه بیا فاسد وګرځي بیا فاسد تعریف هم داري کنه چې دا مو سوي صحیح وي په اعتبار د اصل سره خو د وصف په وجه باندې هغه څه راشي فساد راشي یو وصف پکې نو موږ یو چې معمولی وصف هم پکې د فساد راشي موږ آیت بیا فاسد ویو ناجیز غنو ته پاسې کې دوستانو راشي او مرتشي دوانه پکې اللهم من فنار دي رشوت اغستون کې رشوت ورکون کې بدوانه جهنم ته ځي نو اسلام خو دا اصول ذکر کړی ته دا دوستانو د ذاتیاتو دا بعض اعتراضات د ذاتیاتو نه پیدا شوي دا د خدای منونکي معاشره ده او د خدای منونکي معاشره ده نو ظاهري ترقي تدوی ګوري نو د دې څه جواب جوړیږي په هر معاشره کې خو خراب موجود دی دا نفسیاتي ملحدین دي نو دوی ته جواب دا دی چې د شخصیاتو ذمہوار مذهب نه دی مذهب چاته غلطه لار نه ښیي شپږم قسم اعتراضات دا ډېر خطرناک دي او دا ټول موجود دي لکه په دې کې اول نمبر ملحدین په دې کې بیا قادیانه په دې کې عیسایا په دې کې منیر شاکر او په دې کې دا ټول ملحدین دي چې دي دا ټول ملحدین دي دا مذهبي خلک دي دا هم ملحدین دي ګوره ملحد وایي مونځ مه کوه ولې خپل وخت خراب کړم او منیر شاکر او د دې ډله څه وایي مونځ په قرآن کې صلات نه مراد مونځ دی دوی وایي دوی هغه ملحدین د الله قول ته وحی نه وایي او منیر شاکر او د دې ډله د پیغمبر علیه السلام قول ته وحی نه وایي دوستانو هغه وایي چې کلمه څه نه لا اله الا الله محمد رسول الله الله نشته دوی وایي لا اله الا الله محمد رسول الله الفاظ نه وایي ولې قرآن کې دا ذکر په دې الفاظ سره ما الحمدلله سره تقریبا په دغه کتاب لیکم تفصیل سره زه به تاسو دا ټول ذکر کوم دې لپاره دا ټول به دې لپاره موږ ذکر کوو چې تاسو ته وخو چې ګوره د یو عقیده ده دوی هم ملحدین هم څه کوي هر څه د خپل عقل مطابق کول غواړي او منکرین حدیث هم څه کوي دا نس د خپل عقل مطابق کوي ملحد هم د خپل فهم مطابق جریږي او منکر حدیث هم د خپل فهم مطابق جریږي هیڅ فرق پکې نشته دی کله چې په دې دلایل باندې سوچ کې حالت دا بالکل ملحدان دي دوستانو نو دا ډېر خطرناک ملحدین دي د اسلام ته څونه نقصان ورسوي زر به دا خبره ختمه دا ډېر خطرناک مذهبي ملحدین دي چې دوی خپل مذهب پټ کړی وي او په اسلام باندې اعتراضات کوي مثلا صحابه کرامو باندې اعتراضات کوي څوک روافض دي او څوک عیسایان وي او څوک یهودیان وي او څوک قادیانیان وي د دوی په کتابونو کې اعتراضات لیکلي دي د هغې نه ګوري او اعتراضات کوي دوی ته ویل پکار دی چې تاسو د یوې فرقې نمایندګي کوئ د هغې په عقایدو به بحث کوو که ته واقع ملحد یې په نورو مذاهبو باندې رد ولې نه کوي او که د خپلې فرقې نمایندګي کوي چې د هغې نه جواب درکړو مونږ به ستا په عقیده باندې اعتراضات کوو دوستانو بس دې پورې دا راورسېدو د الحاد د ملحدینو د اعتراضات و اقسام او انواع شپږ قسمه دي د آیات کې دوستانو دا ضروري دی ښه نن سبا وخت کې فتنې عامې دي او د الحاد الحمدلله ګوره خلک درې ورځې کورسونه کوي ورپسې ګرځي تاسو ته موږ کال پړاو شکر وباسئ ولا څه نه شکر اسې چې نه یادول بیا کوشش وکړئ تاسو په دې لیکل کوئ دې نه متن جوړ کړئ ولا به د 2-3 شرح لیکل کېږي 2-3 جلد کتاب به لیکل کېږي یو رجل پکې راپاسې او په دې باندې ته په دې ټولو باندې دا اصول ذکر کا او په دې باندې ته راوړه داسې یو مستند کتاب به جوړ شي 2-3 جلد کتاب براشي نو کوشش وکړئ دوستانو چې دې باندې خواري وکړئ منت وکړئ الله پاک دې
تاسو زموږ د اخواني قبوله کې واخر دعوانا الحمدلله د الحاد